الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعد. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. رواه أبو داود. محترم سامعین، پر رمضان المبارک کی ډیر عبادتونه دي، خو هغه کې یو عبادت د صدقه فطر دی چې د صدقه فطر هم وایي. زکات النفس مرته ویل شوی دی، د نفس پاکی دا. زکات البدن مرته ویل شوی دی، د بدن پاکی دا. او فطرانه مرته اردو کې وایي، پښتو کې ورته مونږه سرسایه وایو. عزتمندو، د دې سرسایه متعلق د دې صدقه فطر متعلق یو څو خبرې مسلمانانو ورونو سره شریکو. اوله خبره چې سرسایه دا څومره ده. دویمه خبره سرسایه چاله ورکولی شو او چاله نشو ورکولی. دریمه خبره مسافر به سرسایه څنګه ورکوي. او څلورمه خبره سرسایه کله پکار ده، د دې ټیم کله دی، کله ورکولی شو. او پنځمه خبره چې د دې لپاره څه نصاب شته او کنه، که په هر چا باندې لازمه ده. او شپږمه خبره چې په دې کې پیدې څومره دي، په دې کې څه پیدې دي. نو اوله خبره هغې له راځو چې سرسایه څومره ده. نو عزتمندو، د سرسایې دپاره مقدار په احادیثو کې او د صحابه کرامو په اقوالو کې چې ښودلی شوی دی. نو د غنمو نه علاوه نور تمام اشیا، که هغه کجوري دي، که هغه کشمش دي، که هغه وربشي دي، که هغه جوار دي، که هغه پنیر دي، په دې ټولو کې رسول الله صلی الله علیه وسلم او د صحابه او د اقوالو نه معلومیږي چې هغې یو سوع ویلی دی. سوع پوره وږې او د هغې نن سبا د هغې مقدار چې کوم دی په دې مروجه حساب سره هغه 3 کیلو 324 ګرام دی. 3 کیلو 324 ګرام، 3 کیلو 340 ګرام. او د دې نور اشیاء نه علاوه چې که غنم دي، نو په غنمو کې نصف سوع ښودلی شوی دی، نیم وږې. نو د هغې حساب راځي 1 کیلو 262 ګرام، 1 کیلو 262 ګرام. وس سرسایه په دې کال کې 2023 چې کوم د رمضان المبارک دی، په دې کې نو د غنمو حساب هغه به اول معلوم کړو، ځکه عام طور باندې خلک چې کوم کمزوري خلک دي هغه د دې حساب کوي، ځکه ټول نه کم حساب دی په نن سبا کې. حالانکې په هغه دور کې د صحابه کرامو په دور کې دا ټول نه ګران شی او دا نه میلاوېده غنم. نو دې وجې نه هغې دا نصف سوع که، نیم وږې که کنه، نور ټول اشیاء یو وږې دي، پورا 3.5 کیلو دي. او دا چې کوم ده نو دا 2 کیلو تر واوښتو. د دې د وجې نه چې هغه ټایم کې دا میلاوېدل نه مشکل وه، خو اوس دا ټول نه ارزان دي. د دې نورو اشیاو نه د دې دا سرسایه او د دې دا فطرانه او د دې دا صدقه فطر دا کمه ده. د غنمو حساب هغه چې موږ ولګاو، غنم مختلفو ریټونو باندې دي. لکه بعضې ځایونو کې غنم هغه په 6200 باندې من دی، بعض ځایونو کې 5500 باندې دی، بعض ځایونو کې 5000 باندې دی. نو په دې کې د درمیانه حساب چې ولګولی شي 5500 درمیانه حساب. نو په دې سره 2 کیلو غنم چې دي نو هغه راځي په 250 روپۍ باندې، 250 روپۍ باندې راځي. خو عام طور باندې سرسایه کې هغه شی ورکول لازمي چې کوم شی خلک استعمالوي. نو عام طور باندې منګه د استعمالو، نو د غنمو دا وړه استعمالو، بازار کې د غنمو وړه اخلو. نو په دغه حساب چې ولګولی شي د وړو حساب، نو سرسایه بیا راځي 300 روپۍ مکمله، پوره 300 روپۍ. نو دې وجې نه عزتمندو که 250 چا ورکړلې هم ټیک ده. او دا هغه خلک چې هغه ډېر وس او طاقت یې نشته دی، کمزوري دي په مال په اعتبار سره، نو د غنم حساب دې ولګوي. نو 250 روپۍ هم ورکولی شي، خو احتیاط په دې کې دی چې د وړو حساب ولګولی شي نو هغه 300 روپۍ دي. په دې کال باندې 2023 د رمضان المبارک دا میاشت ده. نو په دې کې دا اوس په دې وختونو کې دا 300 روپۍ پورا 300 روپۍ دا سرسایه چې کوم نه جوړیږي.
ان شاء الله تعالی 300 روپۍ ورکو. د دین علاوه چې کجوري دي نو کجورو کې بیا کې ماویل چې پورا سوع دی پورا وګی دی نو چاله الله وس ورکړي او طاقت ورکړي د کجوري حساب دی ولګي نو هغه 3.5 کیلو کجوري دا غینه بیا سرسایو پترانه جوړیږي 1462 روپۍ یعنی 1462 روپۍ 1400 روپۍ جوړیږي. کشمش چې کوم دی هغه 3.5 کیلو نو دا غینه بیا پترانه جوړیږي سرسایا د پینه پر د یو کسه 3500 3500 روپۍ جوړیږي. نو چاله الله وس ورکړي نو هغه د غنمو حساب نه لګي هغه د دولو حساب نه لګي بلکې هغه د حساب ولګي د کجورو د کشمشو د حساب دی ولګي ځکه الله ولا وس ورکړي دی. اوس ګوره په دې کې دا حساب د سریات کې چې اوس یو انسان دی واغه د رمضان المبارک روزي نشي نیوي هغه دایمي مریض دی یعنی داسې بیمار دی چې هغه د روغېدلو امکان نشته لري داسې سپینګری دی او داسې بوډا دی داسې بوډۍ ده چې هغه د روغېدو امکان اوس نشته دغه شان د کی یو داسې بیمار دی چې هغه علاج بیماری کې دی او روزي نشي نیوي دا تم نشته نو باغی باندې بیا پیډیا ده نو پیډیا د غنمو په حساب سره چې ټولو د ټولو 150 روزو راځي د ټولو میاش نو هغه 9000 روپۍ راځي. دویمه خبره چې سرسایا چاله ورکولې شي او چاله چې کوم نشي ورکولې نو سرسایا اصول لم نشي ورکولې او فروع له اصول څه دي فروع څه دي نو اصول ګورا ته چې چانه پیدای پلار دی نیکه دی ډر نیکه دی داسې شو او نیاګانی دي دغه شان د کې ستانه چې څوک پیدای نو هغه ته فروع وای لکه ستا بچی دی زوی دی لور دی دا دغه شان نسید دی نو سید دی نو دیل نشي ورکولې او خزو خاون یو بل سرسای نشي ورکولې. نور د دین علاوه ته هر چاله صدقه پتر سرسای ورکولې شي چې غریبانانی کاغذ تا ورور دی او درنګ یو ورور دی خور لا ورکې سرسای نو بالکل ورکولې شي یو ورور بل ورکې یو غریب دی نو سرسای ولا ورکولې شي او بهتره دار چې دا هغه غریبانان لا چې کوم په رشتہ کې او کم چې کوم د انسان خپلوانی نو غیله بهتره د چاغیله ورکولې شي. نو دا سره یاد ساتي چې صدقه پتر یعنی ته چې چانه پیدای اغیل نشي ورکولې او ستانه چې څوک پیدای اغول نشي ورکولې او خز او خاون یو بل نشي ورکولې د دینه ما سیوا چې څومره غریبانان دي نو اغیل صدقه پتر هغه ورکولې شي. درېمه خبره چې مسافر سرسای څنګه ورکړي نو ګوره یاد ساتي کم انسان باندې چې صدقه پتر لازمي دغه انسان چې کم نابالغ بچی دي نو پدې سړی باندې د خپل نابالغ بچو صدقه پتر هم لازمه ده. نابالغ بچی د خزم نه بلکې نابالغ بچی صرف په دې باندې لازمه ده. او بیا علما دا ذکر کوي چې کم ځای کې انسان یي او کم ځای کې دا انسان موجود دی ادا کون کې ورکون کې کم ځای کې دی نو دی به د هغه ځای حساب لګي د هغه ځای مطابق. اوس په دې کې ګوره یاد ساتي کچرچا یو انسان وړو ورکې کنه نو وړو هغه په سعودي کې دغه 2 کیلو دغه شاند کې په امریکا کې 2 کیلو په قطر کې 2 کیلو دوبۍ کې 2 کیلو او د کجوري حساب لګي نو 3.5 کیلو دا په هر ځای کې ټولو کې یو شان تکیدي نو اوس د انسان غلا ورکړي او بهتر هم دار چې غلا ورکړي شي د خوراک اشیاء ورکړي شي د خوراک اشیاء چې کله ورکړي کوړه ورکړي د غنم نو بیا هغه 2 کیلو احتیاطاً اگر چرته کشمش ورکړي او یا کجوري ورکړي یا وربشي ورکړي نو دا غي بیا 3.5 کیلو دي نو دا غي هر ځای کې دغه حساب چې کوم ورکول شي هغه په پاکستان کې ورکړي هم دغه 2 کیلو وړ دي او په بل ملک کې ورکړي هم دغه 2 کیلو وړ دي نو په دې کې بیا صدا سي خبره نشته خو کچرته د دغه قیمت ورکړي لکه روپۍ ورکړي د وړو په ځای باندې د روپۍ ورکړي د 2 کیلو وړو روپۍ ورکړي 300 روپۍ ورکړي نو بیا ولدي حساب چې کوم نه هغه د اغازه مطابق کوي چې کم دا انسان کم ځای کې وشي. سعودي والا با د خپل ځان او د خپل نابالغ بچو د حساب چې کوي هغه به د سعودي د ریالونو په حساب سره کوي دوبۍ والا به د درهم په حساب سره کوي او دغه شان ته کې نور چې کم ملکونه ولري د اغازه د کرنسي مطابق به حساب هغه لګي. خدا الله چې کله روپۍ ورکړي ها که روپۍ نه ورکولې قیمت نه ورکاو غلای ورکول نو غلب بیا د ټول ملکونه یو شان ته کې د بیا په کې د مسله ناراضي. څلورمه خبره چې سرسایه کله پکار ده دا کله ورکول پکار دي. نګورم د سرسایه د ورکولو
او د صدقه فطر د ورکولو ټیم وخت وجوب چې باغی باندې د لازم کیږي نو هغه د اختر د ورځې سحر د داخلي دون واخلا تر د اختر د مانځه پوري اله اختر د ورځې سحر چې شروع شي د اختر د مانځه پوري دغه ټیم د وخت وجوب دی په دغه ټیم کې یو ماشوم د مثال په تور باندې هغه د دې وخت نه د سحر د اختر د ورځې د سحر کېدو نه مخکې هغه پیدا شو نو په هغه باندې صدقه فطر هغه په پلار باندې ورکول لازمي دي دا شان یو انسان د اختر د ورځې د سحر کېدو نه مخکې د وفات شو د شپې نو په د باندې داغه سر صاحب په د باندې نشته نو وخت وجوب داغه لپاره داري ها وخت جواز چې دا وخت دغه ټیم کې لازمي خو دین علاوه دل جایز دي ورکول شي خو بهتره دا چې دا د صحابه په دې عمل باندې عمل وکړل شي صحابه چې څنګه کار کاو بخاری شریف کی حدیث دی 1511 نمبر حدیث وی وکانو یعطون قبل الفطر بیوم او یومین و صحابه کرام چې کوم وکانو دا صحابه کرام یعطون چې دیو بدا فطرانه ورکولا دا سرسایب ورکولا قبل الفطر مخکې د اختر د ورځې نه بیوم او یومین یا یو ورځ او یا دو ورځې مخکې ورکولا ها رمضان مبارک کې څوک ورکی مخکې ورکول شي خو لیکن بهتره دا چې صحابه په دې کار د زموږ لپاره یو بهترینه په دې کې بل ډېر خیری خو دی بل خبره پنځمه خبره چې دې لپاره نصاب شته او کنيشته نو بعض علما خو دې لپاره سره نصاب نشته بلکې چې دغه انسان خپل پترانه او خپل نابالغ بچو ورکولې شو ټیک دا کنه شو ورکولې نو نشته په اصل نصاب وغیرہ ول نشته ها بعض علما دا غیر لپاره نصاب ویل دي چې دې لپاره نصاب شته او هغه وایي ګوره چې سره زر دی دغه شم سپین زر دی او مال تجارت دی کرنسی دا د ضرورت نه زیاتی سامان دی دا 15 اشیاء دی ګوره سره سپین او دې سره مال تجارت دی کرنسی دا روپۍ دی نقدی او دې سره د ضرورت نه زیاتی اشیاء دي د ضرورت نه زیاتی اشیاء مطلب دا چې ستا په استعمال کې نه دي ستا د ضرورت نه زیاتی اشیاء دي نو دغه 15 شیزونه چې کله دا ټول راجمه کې یا پدې کې یو دا 2.50 تولې سپین زر ته د روپې رسیږي 2.50 تولې سپین زر پاغي باندې اغستل کېږي دومره مقدار دا غي نه جوړيږي نو په دغه انسان باندې صدقه فطر هغه لازمي ده چې نن سبا دا غي نه حساب چې کوم لګول شوی د 1,20,000 روپۍ چې کوم نه هغه د دې نه جوړيږي نو لنډه دا چې 1,20,000 روپۍ چې نن سبا چا سره موجودي په دې کال باندې 2023 په دې کال باندې ځکه بیا د زیاتیږي یا کمیږي کنه او دا ریټ خيجراخي نو نن سبا 1,20,000 روپۍ چې چا سره وي نو برابر خبر ده کدا سره نقد په جیب کې ور سره وي کدا سره دکان کې سامان په صورت باندې پرتی وي چا سامان دی کنه دکان کې تجارت مال کاغه په شکل باندې پرتی دي کدا سره د سلو په شکل باندې پرتی دي کدا سپین په شکل باندې پرتی دي استه 1609 نمبر حدیث دی او دغه د قران کریم آیات د قران کریم آیات چې کوم اول وستو په دې کې د دې ثبوت شته لکه دې کې مختلف توجیهات علما کرام کړلي او یو پای کې دا دی الله رب العالمین فرمایي وعلى الذين يطيقونه فدیه طعام مسکین او پاک کسان باندې چې طاقت د رجوع لري نو باغی باندې فدیه بیا اخره کې فدیه دا سرسایه دا طعام مسکین چې خوراک د مسکین دی یو قول په کدام د علماء دی او بل قول په کدام دی چې وعلى الذين پاک کسان باندې یطيقونه چې طاقت د رجوع نه لري بالکل دایمي مریض دی او داغه د روغېدو امکان نشته دا تم نشته چې دا بیا روغ شي او روجي به ونسي قضا براو ګرځي نو پاغه باندې فدیه دا طعام مسکین چې خوراک د مسکین دی نو ور حاصل دا شو چې زمون په علاقو باندې زیات خلک هغه د غنم وړي استعمالي نو په دغه حساب سره سرسایه صدقه فطر هغه 300 روپۍ کچرته قیمت دی ورکې نو 300 او کچرته وړ ورکې نو 2 کیلو وړ احتیاطاً اور کول پکار دی او دغه شان کچرته انسان هغه روجي نه نیولې او دایمي مریض دی داسې بیمار دی په کټ باندې پروت دی د روغېدو امکان نشته نو هغه د پاره دغه د غنم وړو په حساب سره د 1000 روپۍ چې کوم دی نو هغه د فدیه د 9000